الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمرد الإسلام عزتمند و محترمو، یو مهمی خبری ته د خپل ځان او د ستاسو توجه راګرځول غواړم. هغه مهمه خبره دا ده چې یو څو ورځې پس د ذوالحجې میاشت شروع کیږي او د ذوالحجې دا لومبنۍ 10 ورځې دا انتهایی ډېرې زیاتې مهمې دي. نو هر یو مسلمان له پکار دا ده چې دا فرصت زمونږ او ستاسو نه ضایع نشي، ځکه څه پته لګي کال زمونږ قسمت کې دا ورځې وي او که به نه وي، او ژوند چې کوم دی دا په مخ روان دی. خو خوش قسمت انسان هغه دی چې دا خپل زندگی دا قیمتي کی، او دا د رب العالمین په موږ او تاسو باندې ډیر عظیم نعمت دی چې په دې کال کې موږ له داسې موسمونه الله رب العالمین را کړي دي چې په هغې کې الله لږ عمل په ډیر څه باندې قبلی، خپل بنده ته بخنه کوي، خپل بنده د جنت مستحق ګرځي. زما عزتمندو، په هغه بهترینو ورځو شپو کې دا د ذوالحجې 10 ورځې دي چې د دې ورځو په باره کې علما وایي چې دا افضل ایام السنه یا افضل ایام الدنیا، د ټولې دنیا یا د ټول کال په ورځو کې دا بهترینې ورځې دي. د دې نه بله ورځ بهترینه نشته دی په اعتبار د نیک عمل باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځو متعلق موږ او تاسو ته فرمایلی دي چې ما من ایام العمل الصالح فیهن، هیڅ داسې نورې ورځې نشته دی چې پای کې نیک عمل احب الى الله ته ډیر زیات محبوب وي فی هذه الایام العشر، د دې 10 ورځو نه علاوه، د دې ایام د ذوالحجې د دې 10 ورځو نه علاوه نور ټول کال کې داسې ورځ نشته دی چې پاغې کې نیک عمل الله سبحانه و تعالی ته ډیر محبوب وي، مګر په دې 10 ورځو کې الله ته هر نیک عمل دا ډیر زیات محبوب دی. صحابه تاسو کې اې د الله رسوله ولل جهاد فی سبیل الله، جهاد هم د الله په نسبت باندې دومره محبوب نه دی په نورو ورځو کې؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ولل جهاد فی سبیل الله، د نورو ورځو جهاد فی سبیل الله هم د دې ورځو نیک عمل ته نه رسیږي. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، مگر هغه سړی چې هغه خپل مال او جان سره لړ شي جهاد ته او را واپس نشي، هلته کې شهید شي، مال را واپس نشي، هغه بهتره دی. نور هر قسم عمل د دې 10 ورځو د الله په نسبت باندې انتهایی بهترین دی. زما عزتمندو، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره په تاکید باندې خپل امت ته ترغیب ورکړی دی چې دا 10 ورځې ډېرې بهترینې دي. په دې کې پکار ده چې بندگان د الله ډېره بندګي وکړي، ډېر اعمال وکړي. بل حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما من عمل ازکا عند الله عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في 10 الاضحى، چې هیڅ یو عمل، دا حدیث د سنن دارمی دی، چې هیڅ یو عمل ډیر پاک د الله په نسبت باندې نه دی او نه ډیر لوی اجر والا چې سړی نیک عمل کوي، مگر په دې ورځو کې چې په دې ورځو کې د عمل کو دا عمل د الله په نزد ډیر ازکا پاک عمل دی او اعظم اجرا د لوی اجر والا عمل دی. د دې وجه زموږ عزتمند موږ تاسو له پکار دادي چې په دې بهترین ورځو کې دا زموږ نه ضایع نشي، په دې کې ډیر زیات نوافل کو په نسبت د نور ورځو باندې، صدقې وکړو، هر یو نیک عمل ته خپل ځان مخکې کو، د مور او پلار سره پکې نیکي وکړو، خپلوانو سره خپلولي وپالو، په رښتینې زړه باندې د الله سبحانه و تعالی ته د ټولو ګناهونو نه توبه وباسو، د الله رب العالمین ذکر پکې ډېر وکړو، تکبیرات پکې ډېر ووایو، د قرآن عظیم شان سره پکې تعلق ډېر وساتو، تلاوت یې وکړو. دغه شانتې که انسان له الله سبحانه و تعالی استطاعت ورکړي بدني، روجې دې ونیسي په دې ورځو کې، ځکه ټوله ورځ به په عبادت کې راګیر شي. دغه شانتې نور اعمال چې هغه بهترین اعمال چې موږ او تاسو هغه وکړو، او کوم خلکو له چې الله سبحانه و تعالی وس ورکړی دی نو هغې دې په دې ورځو کې حج او عمره ادا کړي او دغه شانتې قرباني دې وکړي، ځکه حج او عمره چې کوم انسان ادا کوي په دې ورځو کې نو هغه په دې ورځو کې د اسلام 15 واړه ارکان را جمع کوي،
پنځه واړه د انسان اسلام پوره کیږي، ټول ارکان پوره کیږي. دا بهترین ورځې دي. زما عزتمندو، زه خپل ځان ته او تاسو ته د دې خبرې کلک وصیت کوم او تاکید کوم چې دا ورځې زموږ او ستاسو نه ضایع نشي. او الله رب العالمین دعا هم کوم چې الله مونږ له د نیک عمل توفیق په دې ورځو کې راکړي، او دا ورځ الله سبحانه وتعالی زموږ د مغفرت سبب وګرځي، او الله سبحانه وتعالی په دې ورځو کې مونږ د جنت الفردوس مستحقین کی، او زموږ په ژوند کې د الله سبحانه وتعالی بار بار داسې بهترین ورځ راولي. وبالله تعالی التوفیق.